نو بس په دې شعبان کې چې دی یو عمل وکړي انشاءالله صرف یوه ورځ که شپی طرف ته جزي فتوحات ورته الله پاک بتا ته عزت تیرږي الله بتا د خلکو د شر نه وساتي مال حال هم درته الله فراهمي چې دی الله به درته خپلو خزانو نه درکړي بس یو وړوکی ونې عمل وکړئ او بس بیا وګورئ انشاءالله صرف تاسو غواړئ چې تاسو ته ټول کال فتوحات هر طرف ته چې ځي فتحه هر طرف ته چې ځي ګټه شکست نه الله وساتي هر طرف ته عزت چې کوم ځای کې ځي الله درته عزت درکړي چې کوم ځای کې ځي الله درته په ظالمانو دشمنانو باندې هیبت او د ستا هیبت د هغوی په زړه کې الله واچوي دشمنان به د نیست و نابود شي نو بس په دې شعبان کې چې دی یو عمل وکړئ انشاءالله صرف یوه ورځ که شپی بس دا عمل وکړئ او بیا وګورئ هر طرف ته چې ځي فتوحات ورته حاصلېږي هر طرف ته چې ځي الله پاک به تا ته عزت تیرږي الله به تا د خلکو د شر نه وساتي مال حال هم درته الله فراهه کړي ټول ضروریات زندگی چې دی الله به درته خپلو خزانو نه درکړي بس یو وړوکی ونې عمل وکړئ او بس بیا وګورئ انشاءالله صرف یوه ورځ دا شعبان ډېره قیمتي میاشت ده ورپسې را روانه ده رمضان نو کوشش وکړئ په دې کې هم ډېر عبادات وکړئ ځکه په دې کې یوه شپه داسې هم را روانه ده چې هغې کې څه کېږي هغې کې به د مړو پیرست هم جوړېږي په دې کال کې وبهیي کوم کسان مري یو انسان به دا کوم هلته یې مړو په پیرست کې نوم راغلی الله مو د حفاظت وکړي د ایمان الله مو د ایمان سلامت کړي نو تاسو دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز سوره فتح مو ویلې ده که نه تاسو مو قرآن ویلی سورة الفتح په یو سوره فاتحه ده هغه نه او وړاندې صورت دا سورة الفتح دا په 26مه سپاره کې ده 26مه سپاره کې ده سورة الفتح دا چې دی نو دا به تاسو یو ټایم مقرر کړئ یو ورځ کې یا د شپې تاسو خوښه که ورځې کوئ که د شپې کوئ دا به اول به 100 پیرې درود شریف یې وړوکی درود یې هر کوم درود چې اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم دا وایه یا بل درود یې او 100 پیرې چې دا ووایي نو بیا به 140 پیرې سورة الفتح وایي 41 بار سورة الفتح وایه او بیا به ورپسې وړاندې په شانتې 100 پیرې درود شریف وایه او بیا به دعاګانې وکړي الله پاک به درته انشاءالله خو د زړه نه دعاګانې د خپلو حاجاتو دپاره الله دا آینده دا کال چې را روان دی اوس الله ټول یو سیکنډ یو منټ ټوله زندګي د ما د بچو د ما د اهل عیال د ټولو مسلمانانو ته هم دعاګانې وکړئ الله پاک په خیر سره تېرې کړي په فتوحاتو سره تېرې کړي الله د دشمنانو د شر نه ظالمانو د ظلم نه الله موږ محفوظ وساتي د هغوی چې کوم تدابیر د ما خلاف جوړي الله پای کې په هغه جالونو کې خپله ګیر کړي او الله پاک اول ورته هدایت وکړي که هدایت قسمت کې نه بیا په خپلو جالونو کې ګیر کړي او الله پاک ما د هغوی د شر نه ما د بچي هغوی د شر نه د ما اهل عیال ټول مسلمانان د دشمنانو د شر نه وساتي او الله پاک پروردګار دا کال موږ دپاره د ډېر خیر ذریعه جوړه کړي قرضې در باندې دپاره هم دعاګانې وکړئ الله دا قرضې رانه خلاصې کړي رزق راته فراخه کړه الله ته راته غیبي اسباب برابر کړه انشاءالله د زړه نه دعاګانې وکړئ انشاءالله ټول کال به فتوحات مال و دولت دشمنانو شر دفع ټول خصوصیات او ټول خوشحالی به درته الله پاک ډېر کړي سورة الفتح ډېر عظیم الشان صورت دی دا شروع کړئ او دا یو 140 ځله او بیا اسم د ماسپښین مانځه نه پس یو ځل یې انشاءالله حج عمرې ته به هم لاړ شئ څوک چې دا د ماسپښین څوک چې غواړي زه حج عمرې ته لاړ شئ او طاقت یې نه کېږي نو دا خو په پیسو نه ده دا خو د الله په فضل ده حج عمره کول دا د الله په فضل کېږي دا یاد ساتئ نو تاسو داسې کوئ چې د ماسپښین د مانځه نه پس سوره فتح ټول زندگی دا معمول جوړ کړئ انشاءالله تا به خیال و ګمان کې هم نه راځي چې دا زه حج ته څنګه لاړم دا عمرې ته څنګه لاړم نو دا شروع کړئ هر ماسپښین لمونځ پسې یو ځل یې ضرور او په دې شعبان کې 41 بار یو پیره داسې یو وظیفه دا وکړئ انشاءالله بیا وګوره چې څه کېږي الله مو خوشحاله ساته الله مو د هر غم د هر تکلیف د هر مصیبته په خپله مانو حفاظت کې وساته و آخر دعوانا ان الحمدلله